دویم عمل چې دویم عمل هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف لوستل دي. سوره کهف ټول سوره کهف یا د سوره کهف اولنی لس آیاتونه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا سوره کهف هر جمعه ولوسته الله پاک به د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي. دی وبچو د دجال ډېره لویه فتنه ده، ډېر لوی ازمایښت دی د دجال، او دومره لوی ازمایښت دی د دجال راتلل د قیامت نه مخکې چې حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو نبي دنیا کې داسې نه دی تیر شوی چې هغه خپل امت د دجال نه ایرولی نه. هر نبی خپل امت د دجال د فتنې نه ایرولی، ځکه یو سړي سره سره او سپین ټولي او خلکو له ورکوي، د دنیا ټول ډالر ورسره خلکو له ورکوي، تر دې چې ازمایښت دی که نه ازمایښت سړی مړ کړي او بیا هم راژوندي. خامخا د انسان ذهن او فطرت وایي چې دا هر څه د سره دي، خو ایمان والا چې کلک ایمان والا هغه که دی که مړي کړي او بیا یې راژوندی کړي ورته وایي اوس خو مې ومنه که مړ مې هم کړی او بیا مې هم راژوندی کړي، هغه ورته وایي اوس دې نه منم، ته دجال دروغجن یې، دا کامیاب انسان. او الله دې نه کړي که څوک ورپسې روان شو په دغه سرو سپینو پسې، نو دا دی چې دی بس فتنه کې پرېوت. د دې نه د بچ کېدو دپاره ذریعه څه ده؟ سوره کهف. دا یو ذریعه ده، سوره کهف لوستل او هغه دعاګانې لوستل، کومو دعاګانو کې چې نبي علیه الصلاة والسلام د دجال د فتنې نه فنا غوښتې وو، موږ ته یې ویلي چې تاسو هم ترې نه فنا وغواړئ. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يا الله د قبر د عذاب نه پناه، وأعوذ بك من عذاب النار، یا من عذاب جهنم، یا الله د جهنم د عذاب نه پناه غواړم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، یا الله د دجال د فتنې نه پناه غواړم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، یا الله په مرګ او ژوند کې چې څومره فتنې راځي یا الله د دې ټولو نه پناه غواړم چې دې نه مې محفوظ وساته. وأعوذ بك من المقسم والمغرم، یا الله د ګناهونو او د ګناهونو چې کوم ذریعې دي د هغې نه پناه غواړم، او یا الله د قرضونو نه پناه غواړم، قرضونو نه پناه. دا دعاګانې دا چې وایي انسان به د فتنې د دجال نه بچ کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چا چې د جمعې په ورځ باندې سوره کهف ولوسته دا به د دې جمعې نه واله د راتلونکي جمعې دپاره پورې د ده دپاره نوري، د ده دپاره به نوري، دا به یو رڼا وي، او دا نور دا به د الله د طرف نه. نو خامخا سوره کهف چا چې قرآن مجید ویلی دی د جمعې په ورځ که ټول سوره کهف نی لومبني آیاتونه ترېنه لوستل پکار دي، لس آیاتونه انسان محفوظ وي او د ده دپاره نور جوړ شي. دا دویم عمل دی د جمعې د ورځې. مختصر دی